أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 104. ولتکم منکم امتن پکار د چوی ولتکم منکم پکار د چوی لتاسنا امتن یوډلا یدعون چې دوی رابلی خلق الی الخير خیر طرف ته. مخکنو آیاتونو کې د تقوا او د اعتصام بحبل الله یعنی د الله په رسۍ باندې منګول لګول د دې په ذریعہ باندې خپل اصلاح کول او په دې آیاتونو کې د دعوت تبلیغ په ذریعہ باندې د نور مسلمانانو اصلاح کول، یعنی خپل اعمال او اخلاق د الله د قانون مطابق جوړول او د نور خلقو د اعمال او د اخلاق د پاره هم فکرمن کېدل چې نور مسلمانانو هم اخلاق او اعمال د الله د قانون مطابق جوړ شي. نو د دې دوړو آیاتونو د مخکانو د دې خلاصه دا شوله چې الله رومبه د تقوا ذکر وکړ. تاسو په خپل ځان کې تقوا پیدا کړئ، واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. لکه څنګه چې د الله رب العزت نه د یری حق ته دسه د الله نه ویریږئ. رومبه د تقوا ذکر وشو، بیا پسې د اعتصام بحبل الله ذکر وشو چې د الله دا رسې مضبوطه ونیسه، مضبوطه بالعروه الوثقه، دا مضبوطه رسې ده. د اسلام دا رسې، د قران دا رسې، د شلیږي نه خو د خلاصېدو خطر شته دی، د خلاصېدو خطر شته دی. نو الله دې نه کړي چې د مسلمان نه دا رسې خلاص شي. د دې وجه حدیث پاک کې راځي چې په آخره زمانه کې به یو سړی سار مسلمان یو چې ماخام کېږي دی به کافر، ماخام به یو سړی مسلمان یو چې سار کېږي دی به کافر. دی به ولې کافري؟ دی به د خپل ژبې حفاظت نه کوي، دی به داسې خبره د خولې نه وباسي، دی د ایمان نه خالی پروت دی، د زړه کې وي زه مسلمان یم. د خولې نه داسې خبره شعائر اسلام پسې قرآن پسې خندنې وکړي، نو قرآن نه ویل ګناه ده، خو قرآن پورې خندنې کول دا کفر. ګیره نه پرېښودل ګناه ده، خو ګیره پورې خندنې کول دا کفر. پټکې نه وال سنت پرېښودل دي، خو پټکي پورې د خندا وکړه دا کفر دی. جمعات پورې د خندا وکړه دا شعائر اسلام دي، د اسلام نښې دي، دې پورې چې د خندنې وکړو دا کفر. نو د دې وجې نه دا رسۍ چې کومه ده د اسلام ده د ډېره مضبوطه ده، شلیږي نه خو د خلاصېدو خطرې شته دی. نو د دې وجې الله پاک حکم کړی دی چې په دې باندې منګولې ولګوئ، مضبوطه دا رسۍ ونیسئ چې دا رسۍ د نه خلاصې نه شي. نو مسلمانانو ته خطاب دی چې تقوا اختیار کړئ او د الله چې کومه رسۍ د قرآن او اسلام نو دا مضبوط ونیسئ. نو په دې سره به ستاسو اصلاح کېږي. او ولتکم منکم امتن، د دې سره د نورو خلکو اصلاح کېږي، یعنې دعوت تبلیغ کوئ. نو د دعوت تبلیغ په ذریعه باندې د نورو خلکو اعمال او اخلاق دا د الله د قانون مطابق جوړیږي، او د تقوا په ذریعه باندې او د اعتصام بحبل الله په ذریعه باندې بس تاسو اعمال او اخلاق د ښکلي جوړیږي. نو دې آیاتونو کې دا دویم قسمه هدایت ذکر دی چې ولتکم منکم، چې پکار د چې ویله تاسو نه امتن یوه ډله یدعون چې هغوی رابلي الی الخیر خیر طرف. نو دا د دې امت ته چې کوم فضیلت الله پاک ورکړی دی چې دا امت ته ټولو نه وروستو راغلی دی دنیا ته، او د ټولو نه مخکې به جنت ته ځي. د دې امت ډېر فضایل راغلي دي. نو د دې امت ته چې الله دا فضیلت ورکړی دی دا په امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره ورکړی. یعنی نور امتونو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کو، دې امت ته الله رب العزت دا یو امتیازي شان ورکړی دی چې دا خلق امر بالمعروف او نهی عن المنکر، خلق خو ته رابلي او خلق چې کوم دی د بدو نه منع کوي.
دا صرف د دې امت خصوصیت د دې وجه نه قرآن مجید کې الله رب العزت د دې امت صفت کړی دی وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله فرمایي چې دا امت وکذلک جعلناکم امة وسطا الله یې ما تاسو معتدل امت وګرځولې د څه دپاره لتكونوا شهداء على الناس دپاره دې چې تاسو په خلکو باندې ګواهي وکړئ او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې ګواهي کوي چې زما د امت دی په حق دی دی چې کومه خبره کوي دا ټیک نو د دې امت ډیر فضایل راغلي دي نو دا د څه د وجې نه راغلي دي دا د دې کار د وجې د دې وجې راځي روایتو کې چې تر هغې پورې د نور امتونو لوی لوی اولیاء چې 500 کاله زر کاله هغې عبادتونه کړي دي لوی لوی عبادتونه یې کړي دي نو د نور امتونو لوی لوی اولیاء هغه تر هغې پورې جنت ته نشي داخلېدی تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه فاسقان او فاجران جنت ته نه وي داخل شي 80 کاله عمر دی او دومره لوی درجه ول الله پاک ورکړې ده نو دا د دې کار په وجه باندې الله پاک ورکړي بل ځای کې الله پاک فرمایي کنتم خیر امة تاسو بهترین امت یې کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو د خلکو د نفع دپاره ایستل شوي یې تأمرون بالمعروف تاسو به چې کوم دی خلک نیکو طرف ته رابلئ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او خلق په بدون منع کوي وتؤمنون بالله او په الله به ایمان ګوره وي دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ایمان نه مخکې کو ایمان یې وروستو وتؤمنون بالله وروستو الله وي تاسو په الله باندې ایمان ساتئ ځکه دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د انسان د ایمان د مضبوطېدو د ایمان د راوړو ذریعه ده نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د دې امت خصوصیت دی دا به کوي دا په هر امتی باندې جدا جدا لازم دي او په اجتماعي یو ډله په دې امت کې به خامخا وي چې دی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې مستقل طور کو دی کې یو ډله مستقل طور موجود نه وي نو دا ټول امت په دې باندې ګناهګار دي مستقل ډلې دا فرض کفایه ده او په هر امتی باندې فردن امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا واجب دی اګي بیا تفصیل دی چې کوم فرایض دي واجبات دي هغې ته رابلل د هغې دعوت ورکول دا واجب دي او مستحبات دي هغې ته رابلل هغه بیا مستحب دي خو به هر حال دا د دې امت خصوصیت دی دا به کوي نبی علیه السلام فرمایي حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه هغه فرمایي چې یو کس ګناه کوي ګناه او دغه خلک سره د قدرت نه منې کوي نو په دې خلکو باندې به الله پاک د مرګ نه مخکې عذاب مسلط کوي د مرګ نه مخکې یعنی په دنیا کې به الله پاک جل شانه قریبه ده چې په دې باندې د الله پاک عذاب راشي دغه رنګې جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې جبریل علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې دا پلان کې بسته باندې عذاب راوله دا ختم جبریل علیه السلام عرض وکړ الله پاکه په دې کې خو څه داسې خلک هم موجود دی چې هغې د یو سکند برابر ستا نافرماني نه ده کړې الله ورته وفرمیل په هغې باندې هم دا بستي ورواړه په دې سره هم عذاب راوله بیا هغه ځکه چې زما احکامات ترانه ورځې ماتېدل او د دې خلکو په زړه کې لږ غونده کې خفګان هم نه دی راغلی دې خلکو له خو پکار و چې دا خلک یې د بدو نه منع کړي نو په مونږ او تاسو باندې هم دا خبره واجبه ده چې یو ګناه کېږي او زمونږ طاقت وي نو پکار ده چې مونږ یې په لاس سره منع کړو زمونږ کور کې زمونږ ورور کشر زمونږ چې کوم دی ورواره کشر دې غلط کار کوي نو دې به په لاس سره منع کوي حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده نبی علیہ السلام فرمائے چې کو ستاسو طاقت وي طاقت نو په لاس سره دا کس منک یو کس ګناه کوي د الله حکم ماتي نو ستا طاقت په لاس سره منک فإن لم يستطع فبلسانه کو د لاس بندولو طاقت دی نه وي نو په ژبه سره ورته ووایه دا کار مه کوه دا غلط دی فإن لم يستطع کو د ژبې د ویلو طاقت تیم نه وي نو فبقلبه پس زړه کې بد وګڼه وذلك اضعف الايمان او نبی علیہ السلام فرمایي د ایمان د ټولو نه کمزور ترین درجه اضعف یو ضعیف دی یو اضعف بالکل کمزور ترین درجه ده د ایمان چې پس زړه کې بد وګڼه نو دا د دې امت خصوصیت ته پکار ده چې هر کس او ضروری نه ده چې سړی به خامخا څلور میاشتې لګي سه روزه کې بزي اخو نور علی نور دی او دلته کې یو سړی مانځه ته موسټم نږدې د مانځل را روان دي دکانداران دوی چې
دکانونه بند کړه د مونځ وخت نو کو دی رالو نو زما او ستا مونځ به یا قبلېږي یا نه چې زما په خوله باندې څوک راشي مونځ وکړي زمونږ په عملنامه کې الله پاک د قبول مونځ چې کوم دی ثواب ولیکي نو په لار راځو خلکو ته دا دعوت ورکړو چې د مانځه ټایم دی دکان بند کړئ او مونځ ته راشئ دغه رنګې ښکاره ګناه کېږي هغه چې کوم دی بند کړو زمونږ په طاقت کې وي او که طاقت کې نه وي نو کم سے کم په خوله ورته ووایو او که دغه طاقت خو هم نه وي نو کم سے کم په زړه کې بد وګڼو دغه مجلس نه راپاسو موږ یو مجلس کې ناست یو دې کې ګانه چا شروع کړله نو په کار ده چې موږ ملګري ته وایو دا بنده کړه په دې خو الله خفه کېږي خو دغه نه شو کولی نو کم سے کم په زړه کې به ګوره داسې بد ګڼي چې ته ناست یې او چې په کې بد ګڼم هغه وراوړې داسې نه هغه ځای نه به راپاسې دا بد ګڼل دي په نو دا د دې امت خصوصیت دی نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه فرمایي چې ولتکم منکم پکار د چې وي په تاسو کې امتون یوه ډله یدعون چې دوی رابلي الی الخیر خیر طرف ته خیر نه څه مراد دی د خیر نه مراد هو اتباع القرآن و سنتي نبی علیه السلام فرمایي چې د دې نه مراد د قرآن اتباع کول او د نبی علیه السلام د سنتو اتباع کول یعنې نیکۍ طرف ته رابلي ویأمرون او دوی حکم کی بالمعروف په نیکۍ سره وینهون او دوی منکی عن المنکر د منکر نه د ګناهونو نه اولئک هم المفلحون هم ها خلق دي دا المفلحون چې دوی کامیاب دي ولا تکونو او تاسو مکیږئ کالذین پشان دها خلقو تفرقوا چې ډلې ډلې شول واختلفوا او دوی اختلاف ډلې ډلې څوک شول ډلې ډلې دینه مراد یهود او نصارا دي دی ډلې ډلې شو او ډلې ډلې د څه د وجې نه شو امت له اتفاق پکار دی خو دوی پکې دا فرقې د څه د وجې نه جوړې کړلې نو دا د خپلو خواهشاتو د وجې نه د دنیا طلبۍ د وجې نه د ضد د وجې نه دوی خو دا فرقې د ضد د وجې نه جوړې کړې نو دوی ته حکم تاسو په یو پیغمبر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی نو دوی په نبی علیه السلام باندې ایمان رانه د خواهش د وجې نه د ضد د وجې نه د دنیا طلبۍ د وجې نه د خلکو چې کوم دی فرقې جوړې کړلې یهود دا 71 فرقې وو نصارا دا 72 فرقې او نبی علیه السلام فرمایي زما امت کې به 73 فرقې راځي او كلهم فی النار نبی علیه السلام یو غبر ټول جهنميان صحابه د صرف یو فرقه به دسی هغه جنت ته ځي نبی علیه السلام نه صحابه ته پوښتنه د الله پیغمبر هغه یو فرقه نجات ولا فرقه چې دا کومه ده نبی علیه السلام فرمایي ما انا علیه و اصحابي پکمه چې زما او زما صحابه نو دغه چې کوم دی جنت والی نو دلته حکم دی چې امت محمدیه دا به یو وي د دې مثال نبی علیه السلام ورکړی دی چې د دې مثال په شان د یو وجود دی څنګه چې په یو وجود کې په یو لاس باندې سخت رااله تکلیف راغی نو ټول وجود وسره په لړزان باندې دک شان کو مغرب کې یو مسلمان ته تکلیف ورکول کېږي نو په کار ده چې په مشرق کې مسلمان دی سره ودړ دي او دې مدد موږي ور یو وجود په غاخ باندې دړ دی نو د خپل د دې ځنه روانيږي د ډاکټر لبوزي خپل کار کې خپل مدد ورسره بیا چې لړ شي جبه او تر خپل کار کوي جبه ډاکټر ته وي ډاکټر سے په غاخ نه دړ بیا لاس خپل کار کوي د جیب نه پیسې راځي نو هر یو اندام په خپل ځای باندې د خپل یو بل اندام د لپاره خدمت کوي دغه مدد کوي دکشن هر مسلمان به د بل مسلمان مدد کوي څومره چې د وست هغه مدد به د مسلمان کوي نو دې کې اتفاق پکار دی افتراق نه دی پکار نو د دې وجه نه الله پاک فرمایي چې ولا تکونو او تاسو مکیږئ کالذین پشان دها خلق تفرقوا چې هغوی ډلې ډلې شول واختلفوا او هغوی اختلاف کو من بعد ورستو ما د هغه سنه جاءهم البینات چې رالل هغوی ته واضحه دلایل د نبی علیه السلام په نبوت ورته واضحه دلایل رالل چې دا د الله پیغمبر دی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهود خود سے پیژندو لکه څنګه چې خپل ځامن سړی پیژني داسې نبی علیه السلام دا غوښتنه نه خطا کېدو د واضح دلایل باوجود هغوی په دین کې افتراق پیدا کو اختلاف پیدا کو واولئک هم دا خلق دي هم دا خلق دي لهم چې دوی دپاره به عذاب عظیم عذاب دردناک وي ولتکم منکم پکار د چې وي منکم لتاسنا امة یوه ډله یدعون چې دوی رابلي الی الخیر خیر طرف ته ویأمرون او دوی حکم کی بالمعروف د نیکو وینهون دوی منع کول کی عن المنکر د ګناهونو نه واولئک هم المفلحون هم دا خلق دي چې دوی کامیاب دي ولا تکونو
ولا تكونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان د خلکو تفرقوا چې هغوی ډلې ډلې شول واختلفوا اختلاف کو من بعد ورستو ما د هغه سنه جاءهم البینات چې رالل دوی ته واضح دلایل واولئک هم دا خلک دي لهم چې د دوی دپاره به عذاب عظیم عذاب دردناک وي ولتکم منکم پکار د چې وي منکم لتاسونا امه یوه ډله يدعون چې دوی رابلي الى الخير خیر طرف ته ويأمرون او دوی حکم کوي بالمعروف د نیکو وينهون او دوی منع کول کوي عن المنکر د منکراتنا واولئک هم المفلحون هم دا خلق کامیاب دي ولا تكونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان د خلکو تفرقوا چې هغوی ډلې ډلې شول واختلفوا اختلاف وکړو من بعد وروستو ما د هغه څه نه جاءهم البینات چې رالل دوی ته واضح دلایل واولئک هم دا خلک دی لهم د دوی دپاره عذاب عظیم دردناک دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازشي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي شوي الله مونږ ته معاف کړي الله زمون دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي اله العالمین مونږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله ټولو ته په قرآن د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي اله العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي اله العالمین حاضر مجمع ټول ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ورځې زموږ د شپې زموږ د رڼا زموږ د تیارې زموږ د لاسو د خپو د هر یو اندام ټول ګناهونه معاف کړي اله العالمین موږ سره د رحم او د کرم او د احسان معامله وفرمایي اله العالمین حاضر مجمع کې څوک بیماران وي یا کورونو کې بیماری وي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضدار الله د قرضونو نه خلاص کړي الله څومره پریشانه حالي الله پریشانه ختم کړي الله د څومره خلکو رزق لنډ تنګ دی الله رزق ورته فراخ کړي الله څومره خلک مصیبتونه کې دي مصیبتونه ختم کړي اله العالمین څومره خلک بې اولاد دي نیک صالح اولاد ورته ورکړي الله چاته د اولاد ورکړي دی الله پاک نیکان او صالحان ورته لوی کړي اله العالمین چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ورته ورکړي اله العالمین زموږ څومره شرعي حاجتونه دي الله پر ټول د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله حاضر مجمع کې په زړونو کې څومره جایز حاجتونه څومره جایز ارمانونه دي الله پاک د خپل ټول د غیب خزانونه پوره کړي اله العالمین موږ له دعا د خطو چل راځي رسول الله مبارک ته خپل امت ته خیر لپاره کوم دعاګانې غوښتي پوره پوره سپک زموږ نصیب الله د کوم شرور نه امان غوښتي هغه نه موږ امان رانکړي اله العالمین زموږ مال جان وخت تانو تاثیرونه هسپتالونو چیرونو مقدمو کې سونه بچ کړي خدای د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي اله العالمین دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند راکړي الله دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیا د ژوند نه موږ ټول مسلمانان بچ وساتي اله العالمین د حیا او د عزت صادرونه را باندې راواچي الله زموږ په زنانو باندې د حیا د عزت صادرونه راواچي اله العالمین مشرانو له مو د عزت ژوند ورکړي اله العالمین کشرانو له مو د دیندارۍ ژوند ورکړي اله العالمین خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې الله په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول صلی الله تعالی علیه وسلم